مورې د مینې کورونو داسې په پیدا کړو ظالمه څوک داسې کوي ظالم. السلام علیکم. سوچ بدل کړئ د خلکو نه خپل. کله چې لور خور ورکوي او د چا سره رشتې کوئ نو د خدای دپاره د مال جایداد په ځای باندې د ګاډي بنګلې په ځای باندې د هغه کس باره کې لږ معلومات لږ تحقیق کوئ لږه پوښتنه کوئ او د چا د ظاهره څیزونو او د ظاهره ښه اخلاقو نه مو متاثره کیږئ. که چېرې تاسو د هغې نه متاثره کیږئ نو بیا به ستاسو لور خور چې کوم دی د سرې ډولۍ کې به د کوره وتي او په سپین کفن کې به یې واپس کور ته راوړي. ورکوله او د لور مې وی زما خوښ دی نو بس ما ویم ښځه چې تا خوښ دی نو بس پلار یې وي زه یې نه ورکومه نو بس دې وي زما خوښ دی نو ما وی ښځه چې خوښ دی بس موږ ورکړه وله نو موږ ته خو دا پته نه لګي چې دا به داسې ظالمان خیږي. پسې رنګ وکړو نو بیا هغه مړه را موبایل یې بندې کړې وي پرون نه یې موبایل یې بندې کړې وي موبایل یې بندې وي. وای مورې د مینې کورونو داسې په پیدا کړو ظالمه څوک داسې کوي ظالمه. ما ورته ویم ورکه کوه بیا مه کوه خو ما زما یې نه منل او دا خوښوي. دا د 400 جینۍ ده چې یو هفته مخکې واده شوی دی او هفته بعد چې کوم دی دته د رشتهدارو سیډه به سرنګ راغلی او خاوند یې په دې باندې شک شوبه سټارټ کړې ده او د دوی د مور او پلار د وینا مطابق چې کوم دی دې جینۍ له بیا زهر ورکړي دي. یو هفته بعد چې کوم دی دغه جینۍ چې کومه په سره ډولۍ کې د کوره تللې وه هغه په سپین کفن کې واپس کور ته راوړی شوه. مختلف وجوهات کیدای شي چې یو خو چې کله موږ د مور او پلار رشتې چې کوم دي یا د مور او پلار څه نصیحتونه موږ ته کوي موږ له په هغې باندې عمل کول پکار دي. په د چا په محبت کې دومره سترګې نه دي پټول پکار چې زموږ عقلي شعور هغه کار پرېږدي او په ظاهره ښه انسان چې کوم دی هغه وروسته درنده ثابت شي. د انسان پسې پرده څه حقایق دي په هغې باندې موږ له ځان پوه کول پکار دي او د مور او پلار وینا ته خو موږ له کتل پکار دي. مور او پلار وروڼه چې کوم دي هغه د خویندو رشتې ورکوي نو په ظاهري مال ګاډي او د دې څیزونو نه علاوه چې کوم دی یا ظاهري اخلاقو په ځای باندې د هغې وروسته حقایقو ته کتل غواړي چې د دې سړي چې کوم دی روایت څه دي هغه په کومو څیزونو